ستاسو په جماعت اسلامي کې د مطالعې په حواله سره یو ترتیب شته که نشته؟ کم از کم یو 25 منټه زه اوس هم کتاب در کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم ناست یو د ډسټرکټ لیول باندې چې نن 2 ورځې کتاب میله موږ لګولې ده په پښتون کې. مرسره نه د جماعت اسلامي جنرال سکرټري محمد حسن دراني صاحب د سبا د کتاب په حواله سره کوم. محمد حسن دراني صاحب یو جهان مننه. نن په پښتون کې د کتابو میله ده. ستاسو سره د په دې حواله سره چې په پښتون کې د کتابو میلې په کار دي که نه دي په کار، د کتاب په حواله سره ستاسو سره بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې به زه د دې شورا ته د خیبر صاحب د شعر څه وکړم. زه خیبر خو خبرلوز د زمانې وم، زه خیبر خو خبرلوز د زمانې وم، اوس به تا ته په ویلو کې خراب شوم. په کومو قومو کې چې که موږ وګورو چې د هغو د ترقۍ راز، د هغو د ترقۍ چې کوم مخته تګ په دنیا کې کړی دی، هغه د دې کتاب سره د هغو شروعات شوی دی. یعنې نن که موږ وګورو د دویم جنګ عظیم هم پرې یعنې په یورپ کې د کتاب ویلو دومره عام و چې د دویم جنګ عظیم وروسته کوم انسانان به راکړو نو داسې د ورځې به د شپې د ورځې به کوم کار نه وسو، بیا چې به کوم وخت ماخستان ماښام دې فارغ وو دوی به رالو کښې به نستو، بیا به باقاعده په هغوی کې په ټولۍ کې یو سړی به کتاب په زوره وایي، دا نور ګڼې قبیلې هغو به اورېدی. دا سلسله د دویم جنګ عظیم پورې وله. زموږ د بدقسمتي څخه خاص کر زموږ په ملک په پاکستان کې او بیا د اطراف په بلوچستان کې، بیا په بلوچستان کې په زلفشین کې نن زموږ د ځوانانو سره، زموږ د طالب علم سره او زموږ د بشرانو سره د کوم د کتاب لوست دي، د کتاب کوم ویل دي، هغه یعنې دا وخت ختم شوي دي یا نه ونې کې برابر. ګوره موږ ته دا وخت زموږ ډېر سټوډنټ دي چې هغه تر اوسه پورې په ادب د دې سرنوي کلاس د هغه تر چې مثال د پروفیسر آزاد کوم یعنې قدر دی، د شعر شاعري کوم قدر دی او د ادب کوم قدر دی، دوی په دې د ډېرو سټوډنټ د ډېر عام انسانانو سرنوي کلاس. هغه وجه دا ده چې زموږ انسانان د کتاب څخه لرې شو. حسن صاحب سوال دی، ستا د سیاسي ګوند سره تعلق دی، په سیاست کې باقاعده په طلبه تنظیمو کې سټډي سرکلان کېږي، بک کلب کېږي. ستاسو په جماعت اسلامي کې د مطالعې په حواله سره یو ترتیب شته که نشته؟ جی محمد نبي صاحب ډېر اهم شي ته د توجه راکړله. واقعي دا ډېر ضروري دی په هره پارټۍ کې، په هر ګوند کې، که هغه مذهبي پارټیان وي که هغه سیاسي پارټیان وي، په هغه کې د کتاب ویل، د کتاب لوستل هغه ډېر ضروري دی. زموږ په جمهورستان کې الحمدلله د پاکستان په لیول کې ورته وګورې په هره صوبه، په هره ضلع، په هر تحصیل کې زموږ باقاعده خپل د جمهورستاني طرف څخه لایبرري شته، دفتران شته، په هغه کې موږ کتابونه ایښي دي چې هغه پر سیاسي لیول باندې هم شته، پر مذهبي لیول باندې هم شته. زموږ د زلفشین کې چې زموږ د پښتون کوم مرکز دی د جمهوریت اسلامي، په هغه کې زموږ الحمدلله زموږ دفتر شته، په هغه کې دا تر خلک لکه ستا تا د موږ سره تعاون کړی دی، هغه لایبرري ته کتابونه راکړي دي او زموږ خپله د پارټۍ طرف څخه کتابونه پراته دي، په مذهبي انداز باندې هم کتابونه پراته دي، پر سیاسي لیول باندې هم کتابونه پراته دي. او نو د هغه څخه زموږ د دې ولس پیدا اخیستل کېږي چې په موږ کې کوم ادیبان دي، کوم شاعران دي او د پښتو کوم کلتور دی، د پښتو کوم تاریخ دی او د مسلمانانو کوم تاریخ په دغه کتاب سره انشاءالله ژوندی کېږي. باید د دې څخه پیدا واخیستل شي. حسن صاحب یو سوال دا دی، ته روزانه څو سټډي کوې؟ دا ښه سوال ته وکړئ. موږ الحمدلله اوس خو بالکل دا ښه دغه وکړئ. موږ مخکې ډېر سټډي کوله خو اوس د بدقسمتي څخه دغه د شیخ موبایل راغلی دی، اول تر ما پورې دغه موبایل موږ ته ډېر نقصانات رسوي دي. حالانکې موبایل راکړل نقصان نه دی، د موبایل چپه استعمالېدل موږ نقصان ته رسولی وو. لهذا زه اوس الحمدلله اوس د ورځې کم از کم په هر حالات کې زه کم از کم یو 25 منټه زه اوس هم کتاب تر کوم، که هغه په سیاسي لیول باندې، که مذهبي لیول باندې الحمدلله، او که نور مطالعې زه کوم الحمدلله. حسن صاحب آخري سوال دا دی، د کتابو میله تعویل ده نن دویمه د شروع ده په ډسټرکټ لیول باندې ده، ته څه محسوسوې په دې کې د دې خوبیانې د دې کمزوریانې څه دي؟ جی محمد نبي صاحب ډېر زبردسته د دې کوم په 2 ورځو کې د کوم کتاب چې د زلفشین ته کوم فایده رسولې ده. اول خدا ده چې زموږ عام خلک چې هغه د کتاب سلیرو انشاءالله داسې د کتابو د میلې په توسط به خلک کتابو ته رانږدې شي. او بل زه زموږ د زلفشین د ټولو پارټیانو سره او خاص کر زموږ د زلفشین د انتظامیې سره او زموږ د ارباب اختیار سره زه دا خواست ما دا اپیل کوم چې دا تر کتاب میلې څوک یې لګوي د هغو دوی ستاینه وکړي او د هغو سره دوی تعاون وکړي. دا تر میلې د کتاب دا باقاعده
هر حالت کې ولګېږي هر وخت ولګېږي د دې سبب انشاءالله زموږ په ټوله ضلع پښتون کې یو انقلاب راشي د کتاب ویل لپاره زموږ د عام خلکو لپاره او زموږ د شډن لپاره او زموږ د طالبینو لپاره انشاءالله. نه کمزورین دي څه محسوسه کوي چې کوم قسم کتابونه مزید پکار دي چې راشي دلته پښتو کتابونه مو اردو مولو کوم کتابونه پکار دي چې بیا نورم راشي؟ بالکل دا ښه خبره ده د دې سره که سات اوس دا الحمدلله زیاتره اگر په پښتو ژبې سره ډېر ضروري دي په پښتو ژبې سره باید کتابونه زیات شي د دې سره سات د اردو شي او سات د فارسي کتابونه باید راشي. زموږ په ضلع پښتون کې ډېر خلک شته چې هغه د فارسي ښه لوست لري کولی شي او ښه په سر بخلاص دي او د هغه سره سات په تاریخ کې په انګلیش باندې انشاءالله باید کتابونه کېښودل شي ولې زموږ کوم ینګ جنریشن چې دي زموږ سټوډنټ راځي چې دي هغه کوز مثال په انګلیش کې د پښتو ژبې کوم شاعران دي کوم ادیبان دي د هغه کتابونه په انګلیش کې نو د هغه زموږ ینګ جنریشن زموږ سټوډنټ به انشاءالله دې څه فایده واخلي. تا نن کوم کتاب واخیست؟ ما نن الحمدلله زما استاد محترم زما سر محترم پروفیسور شهزاد صاحب ماته مخکې راښولی و د ډاکټر مبارک علي کتاب نجیب زندگی کې تاریخ او دغسې یو د دې بل کتاب دی چې هغه به انشاءالله تاسو راوړی تاریخ په اردو ژبه کې ما دا راواخیستی یو به بل انشاءالله زه وړم نو دا ډېر ضروري دي باید زه ټول زپشن عوام ته دا پیغام ورکوم چې دوی د کتابونو سره خپل محبت زیات کړي او کتابونو ته ټیم ورکړي نو انشاءالله په دې کې د پښتني کې د دې مطالعې کې به ډېر غټ پیدا راشي. ستا په رایه باندې د کتابونو میله په کال کې یو ور په کېدل پکار دي که دوه درې واره شي؟ نه شخص سوال تا وکړي زه خو دا وایم چې زموږ د ارباب اختیار سه او زموږ لکه پروفیسور صاحبان زموږ ادیب شاعران او زموږ د ګورنمنټ په سطح باندې باقاعده زه خو دا وایم په میاشت کې باید یوه میله ولګېږي په هفته کې ولګېږي فایده یې ده تاوان یې نه دی. یو جان مننه.